التاسع نحن نبر حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. يا سوء دون تكتي. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. متفق عليه ذکر وایي چې دا حدیث امام بخاری امام مسلم دواړه نقل کړي. دا هغوی په شرایطو دا حدیث پوره دی. موږ حیران دې ته یو چې یو کتاب چې هغه د رښتینو احادیث مجموعه ده دې ته توجه ډېره کمه ده. د دې نه دا معلومیږي چې امت مسلمه کې فساد سوی شوی، خلق خراب شوي دي، د دین اسلام نه خلق تښتي، د شوتلې بې مهاره غوندې هر سړی داسې دی. خدای حالت کې پکار ده چې دې کتاب ته ملګري په توجه سره کېناستي، ځکه چې هر حدیث قابل د عمل دی، هر حدیث په اعتبار د سند سره مضبوط دی. که په هر حدیث باندې موږ قسم وکړو حانس کېږو پرې نه، دا د الله د نبي خبرې دي. او نور کتابونه هم شته دی خو هغې کې ضعیف یا منګړت قصص مسس پکې ډېر دي. دا یو مستند کتاب دی، ریاض الصالحین ته وایي. نو ده کې دا بابن فی المجاهده کې نهم نمبر حدیث دا ذکر کړی دی چې عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي: صلیت مع النبي صلی الله علیه وسلم لیلة، ما د الله نبی سره منځ وکړ یو شپه، یعنې هغه مې امام و زه مأموم وم، زه مقتدي وم. نو فاطال القیام، د الله نبی دا قیام اوږد که او ولاړه چې دا قیام دی اوږد که حتی هممت بامر سوء، ما یو ناکاره قص مې په زړه کې راغی چې ناکاره غوندې قص مې و، د یو ناکاره کار قص مې و. قیله چا ورته وویلې؟ یو ملګري ورته وویلې: وما هممت به؟ څه قصد ناکاره و؟ ناکاره قص یې څه وکړو؟ نو ده ورته جواب ویل چې هممت ان اجلس، ما دا قصد وکړو زه کښېنم او د الله نبي سته پرېږدم. و ادعه، بلکې ازارن نبي صلی الله علیه وسلم راغلی دی چې زه د الله نبي پرېږدم. دواړه ټکي معنا ما په زړه کې دا قصد راغی چې زه ایسته کښېنم او د الله نبي پرېږدم چې ولاړي. متفق علیه. په دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره چې د الله نبي په عبادتو کې مجاهده کوله، خپله بې ذاتې خود په خپله به کوله، چې خود به خود د الله نبي په عبادتو کې مجاهده کړې ده، هغه معصوم دی. نو موږ ته لس دي چې موږ ته داسې کوو، موږ ته پکار چې موږ ته مجاهده په عبادتو کې وکړو. نو د الله د نبي شان په خپله دا و. ګوره د الله نبي په هر عبادت کې نمبر 1 و. یو صحابي فرمایي: وکان النبي صلی الله علیه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. اجود، اشجع، احسن، یعنې د الله نبي په ټولو خلکو کې ښایسته و، سخي په ټولو خلکو کې دی او په ټولو خلکو کې بهادر هم دی. نو داسې ویلی شو چې کان نبي صلی الله علیه وسلم اعبد الناس، په ټولو خلکو کې ډېر عبادت ګزار د الله نبي و. کان النبي صلی الله علیه وسلم اقرأ الناس، کان النبي صلی الله علیه وسلم بس هر ځای کې دا عبادت راخلو، اسم تفضیل ته جوړوه. معنی د الله نبي ډېر عبادت ګزار و، لوی مجاهد و، لوی شجاعتمند بهادر انسان. یعنې هر صفت کمال چې د مخلوق سره ښایي د الله نبي کې په کامله طریقه و. داسې ووایه هر صفت کمال چې د مخلوق سره تعلق وي د خالق سره، خرب مختص یو مخلوق پورې، خالق پورې مختص نه وي، هغه د الله نبي کې په اکمله طریقه و. دا یو ناشنا خبره مې تاسو ته وکړله، ځکه چې دې کې رد په هغه خلکو باندې چې هغوی هغه صفات د خالق د مخلوق لپاره ثابت دي. د الله نبي له ډېر اختیارات ورکوي، مختار کل دی، علم الغیب دی، فلان دی، دا دی، دا داسې څه ونښوي. او په دې جګړه خلکو سره کوي، په دې خیسو خلکو سره جګړې کوي.
او فیسبوکونو کې خولې منډلي بل کار یې نه سیواره دي خبرونه. اوس اکثر ملګرو ته هم بازار ته تاسو ګرځئ داسې لوبیا والا چغې وي لوبیا واخله یو ټماټر والا وي ټماټر والا هر سړی خپله سودا خرڅوي. دا کوم بولا چې دا قصې بسې کوي دا او یا د خیراتونو ذکر کوي ګوره دا درېیمه ده او دا څلوېښتمه ده او دا مولانې نه مني او دا فلانه د دې غریب په خپله دې خبرو ته ډکي. هلکه راځئ چې یو داسې یو قانون وضع کړو چې کوم شی په سلفو صالحینو کې نو شوی هغه نه کوو. موږ د هغې نه نیکان نه یو. سلفو صالحینو دغه درې زمانې دي قرون ثلاثه چې ورته وایي. د الله نبي د صحابو زمانه د تابعینو تبع تابعینو زمانه یو کار چې په دوی کې چا نه کړی موږ یې نه کوو. ته چې مړي پسې دا جمعې کې او دا څلوېښتمې کې او دا پلانکې کې د دې ثبوت صحیح موږ ته وښایه. قرآن او سنت کې الحمدلله ټول کتابونه موجود دي. موږ خلکو ته وایو چې رواجونه پسې مه ځئ. رسم رواج شاته وغورځوئ. د الله نبي طریقه مخې ته کړئ. په دې کې زموږ ستاسو لپاره کامیابي ده. زموږ د تبلیغیت چې فاسېږي او یو ورونو ته مونږ نفس په یو خبره کېږي تاسو موږ او تاسو ته کښېنو زموږ او ستاسو دنیا او آخرت کامیابي کېږي. د الله نبي په طریقو کې زموږ او ستاسو آخرت کامیابي. د الله نبي طریقې د الله نبي سنت یادوي عادتونه د هغه سنت. نو د الله نبي عادت مبارک دا چې په هر عبادت کې به مجاهده کوله. نو موږ ته څه پکار چې داسې سستي په هر عبادت کې وکړو. بل د الله نبي معمول دا چې موږ به راسې برابر کوو. موږ کې به اعتدال نه کار اخیستو. ما تاسو موږ کې ډېره دغه کوو تیزي کوو. دا موږ چې کوم موږ کوم په دې خبره کېږي. اوس دا چې بازار دی یو بل حدیث کې دا هم راغلی تاسو کوڅو کې امامي نو موږ کې تخفیف وکړي. ځکه شاته ملګرو کې هر قسمه خلک دي ضعفا هم دي حاجتمند وي بوډاګان پکې مختلف. نو په دې وجه موږ ګزاره کوو چې دا عذر نه که نه نو موږ ښه اوږد وکړه. فرض هم وکړه سنت هم وکړه نوافلو کې خو احتمال د اوږدوالي وکړه. موږ او تاسو د فرض او د نوافلو منځ کې فرق نه کوو. بس نفل چې څومره کوو فرض مخشانې کوو ونه کې فرض کې به لږ طول کې ځکه دا نوافلو نه بهتر دي. دا خو فرضي عبادت دی. د الله نبي حضور جومات کې ناست یو کس راغی مشهور حدیث دی یو 2 رکعته لمونځ یې وکړو. د الله نبي خواله راغی د الله نبي باندې سلام واچو. د الله نبي جواب ورکړ ورته ویل چې ارجع فصل فانک واپس لمونځ وکړه لمونځ نه دی شوی. هغه سړی ورغی کېناست 2 رکعته لمونځ یې بیا وکړو. بیا راغی السلام علیک یا رسول الله. الله نبي ورته ویل چې سلام جواب یې خو ورکړو ورته ویل چې ارجع فصل فانک لم تصلي واپس لمونځ وکړه لمونځ نه دی شوی. هغه صحابي 3 ځله واپس کړو. وګوره د صحابي مونځ چې کوو تحیت المسجد مونځ یې کوو. د دې نه دا معلومیږي چې د الله نبي جومات کې ناستو د مونځ په انتظار به وو. ځکه صحابه هم بغیر د جمع مونځ ډېر نه کوو. موږ تاسو یو د احتمام او قدر راسه نشي جمع شوي که نه پروا راسه نشته خو زموږ صحابه مونځ وکړو. کیدای شي احتمال دا چې 2 رکعته نفلي مونځ د الله نبي په نفلي مونځ کې دومره سختي پې کړې ده. ورشه مونځ وکړه مونځ دا څنګه مونځ ته کوې. اخره کې هغه صحابي چې 3 ځل واپس کړه اخره کې ورته والذي بعثك بالحق قسم په غذا چې په حق نبی را لګلې ما احسن غیر هذا د دینه سوا بل خطر طریقه ما نه درس علمني ما ته طریقه وخایا. زمونږ استاد غوندې زماني پښتون چې د مونږ نه کیږي ستا مونږ نه کیږي. الکه قرائت دی غلط ده ستا غلط ده بس چاته دام نشي ویلې. یو ځکه یو کوتکشا غوندې و ما ته ویل د صف کې دا دومره کولاو زې مپرې د الله پته حدیث کې تمن راغلی ده مړه ذات ته څوک ماته خبرې مته نو مرزو ستا ناصحي مستا خیر خوای مته ظالم په خیر خوای نه پوي. لازم پښتانه ته سړي ته متوي دا کار غلط دی خو چې بس تاسو باندې غي موږ د صف کې د سې وګورو بعض وخت مشران دي را صف کې زین پرې دي پنسیف کته یې موږ خدای وسوق ور ملګری ماته ته تقریر وکړ ول بازار د زبې وکم سبانه نوې خلک راځي نوې خلک ته وسوق تقریر کې سواز پاسې کې تقریر وکم کو سړي جذبه پړي کې مونږ د فز تقریر کوم کې نه دي د تقریر دی دا څه نه بلګ. نو خبره مې دی پوری کوله چې د الله نبی درې صحابي واپس کړو. هغه درې ځله پاسې وته ویل یا رسول الله ماته طریقه وه د الله نبی درې چې کله ته ودرېږي نو فقره ما تيسر معك من القرآن تلاوت به چې کوم زته تاساني او به بدې نفس دې رکوع ته لاړ شي حتی تطمئن راکعا اطمینان صبر رکوع کې به قومه اطمینان سو کې سجده او اطمینان سو کې داسې ټول طریقې وته خودله او اخیره کې ته وی چې په هر رکعت کې دغه کار کې لکه کوم طریقه چې په هر رکعت کې خودله د الله نبی طریقه خودله په دغه طریقه به موږ کړی د اطمینان ان اعتدال د ارکان خیر نه ساتو د رکوع ته بخته شټ داري ګوچچ قومه به خیر نه ساتو سجدي د سیمانس کې به نو مو تاسو په کار چې د موز دانچه اول زده کو د دې وجنه حدیث کې راغلي قیامت علامات نه د چډر خلکو منځونه کوي منځونه به نه قبليږي وجدار چې د منځ د شرایط او د ارکان خیال بنه ساتي په کار چې موږ تاسو ردي خبرو خیر ساتو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول الله صلی الله